دا حقیقت دی چې پی ټی آی د غرض د مقصد دپاره چا راوستې وه، چا د ځمکې نه اسمان ته رسولې وه، او هغه خلک یې اوس د اسمان نه ځمکې ته راکوزوي. تاسو ټول به وینئ په راروان الیکشن کې به د دې حشر تاسو وینئ. تاسو وایي جایدادونه خرڅ کړل، دغه خلکو چې دی په امریکا او نیویارک او استرالیا کې چې دی محلونه واخیستل، نو تاسو پکې طریقه در نه ورتله که نه په دغه کار نه وئ پوه، تاسو ولې جایداد خرڅ کړو؟ دا خلک ولې دومره مالدار دي؟ که ته سوچ وکړې ټارګټ کیلینګ ډېر زیات شوی دی، او په سوات کې مسلسل یو څو ورځې مخکې د هسپتال مخې ته یو په رحیم آباد نه دې خوا ته هغه 3 کسان په موټر کې ویشتی شو، نو تپوس نشته دی. ستا لیډر دی او سیاسي لیډر دی، هغه په جیل کې پروت دی، نو هغه هم بازار کوي که نه. دلا چې کله په مردان کې جلسه کوي، کله په پېښور کې کوي، کله په صوابۍ کې کوي، نو آیا د عمران خان په دې صوبه کې خو نشته؟ که عمران خان د جیل نه راوځي او د خپلې پارټۍ مشري کوي، نو دا کوم لیډرشپ چې نن موجود دی، نو آیا د دې به بیا دا هلې ځلې او دا مراعات شي؟ مدین شاهد علي چې کوم چیرمن دی د پی ټی آی، هغه خپله وي چیف منسټر زموږ سره ملاقات نه کوي، چیف منسټر زموږ خبره نه مني، چیف منسټر موږ له فنډ نه راکوي، نو چې خپل ممبران او خپل ورکران ترې خفه دي او هغو ترې ګیلې کوي. خو دا د ریاست خبره ده، او په دې موږ له فخر پکار ده چې نن پاکستان په یو داسې مقام باندې ولاړ دی چې هغه سوپر طاقتونه نن اسلام آباد ته راځي او مذاکرات کوي او د پاکستان په دغه باندې کوي، نو دا بالکل د خوشحالۍ خبره ده. موږ په دې باندې فخر کوو. لاول پاکستان د بیا سیاست دی. سوات که مونږه د جنت ټوکړه ګرځو، نو په دې کې شک نشته، خو د سوات سره په هر دور کې ظلم شوی دی. د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت هم تیر شوی دی او په دې صوبه کې په هغه وخت کې ډېر لوی کرایسیس و. اوس چې دی د تحریک انصاف حکومت د هغوی چې دی بلدیاتي ممبران په دې حواله باندې به پوښتنه کوو. رحمت علي خان چې د عوامي نیشنل پارټۍ سابقه ایم پی ای او ډېر سرګرم رکن او د بانډۍ چې ده، نو دا د دوی د مشرانو د سیاسي روایاتو چې دی یو حد دی. رحمت علي خان تاسو ته هرکلی وایي، دا راته ووایي چې څومره مطمئن یې دې صوبه کې سره روان دي، 14 کاله وشو، ډانچه ورځ ته ورځ کمزوري کېږي، تاسو په خپله څونه مطمئن یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني ستاسو دلته کې د راتګ او ستاسو د ټول ټیم. یقینا چې کوم سوال دی وکړو، نو دا به تاسو د هر ملګري نه کوئ، او په ګراوند چې څه دي نو د 2013 نه واله او 2025 ته درېیم ټینیور دی د پاکستان تحریک انصاف یو سیاسي پارټي دا راغلې وه، د خان صاحب په نوم ول خلکو ووټ ورکړی، او بدقسمتي زموږ د پښتنو بیا دا ده چې موږ درېیم وار یوې پارټۍ له ورکو، او هغه په دې وجه باندې چې په دې ملک کې په دې صوبه کې بدلون نه شي، په دې کې به ترقیاتي کارونه وشي، په دې کې به نور هغه چې څه د 2013 خبره به زه وکړم، کله چې عمران خان 2013 الیکشن کاوه او هغه خپله یو مینیفیسټو د الیکشن دا کړې وه، نو ما به خیاله خو تاسو زموږ نه به ډېر ښه پوهېږئ چې په هغې کې د اوسه پورې څه پیشرفت نه دی شوی، او بیا هغه 2 حکومتونه خو پرېږده وکړو چې اوس دا درېیم حکومت یې راغی، هغه خو ستاسو د وړاندې ده چې کوم صحافي ورو د پی ټي آی د وزیر نه یا د ممبر نه یا د چیف منسټر نه پوښتنه کوي، نو هغه ورته وایي چې موږ له خو عوامو ووټ راکړی دی د خان صاحب د رهایي دپاره. نو آیا که د عوامو تعالی ووټ د رهایي دپاره راکړی، دا هم یو ښه خبره ده. ستا لیډر دی او سیاسي لیډر دی، هغه په جیل کې پروت دی، نو هغه هم بازار کوي که نه. دلا چې کله په مردان کې جلسه کوي، کله په پېښور کې کوي، کله په صوابۍ کې کوي، نو آیا د عمران خان په دې صوبه کې خو نشته؟ دا خو په اډیاله کې دی او په پنډۍ کې دی، نو په کار جلدي لاړ شي، خپل احتجاج ریکارډ نه کړي، بلکې په هغې سطح باندې احتجاج وکړي چې هغه د جیل نه راوباسي. خو دا خبره ده چې که عمران خان د جیل نه راوځي او د خپلې پارټۍ مشري کوي، نو دا کوم لیډرشپ چې نن موجود دی، نو آیا د دې به بیا دا هلې ځلې او دا مراعات شي؟ دا به بیا نه وي. نو په دې وجه باندې بس هغه ټایم دغه کوي او د هغه د رهایي دپاره دې څه قسمه کوشش نه مخکې کړی او نه اوس کوي، نه به بیا وکړي. رحمت علي خان دا بلدیاتي ممبران دا تور لګوي چې یاره کم د عمران خان ویژن و چې یاره بلدیاتو سره به اختیارات دي، ایم پی ایس چې دی هغوی قانون سازي ونه کړه، د بلدیاتو پاڼې په خپله ولګو، د کمیشنونو دپاره د خلکو د لارو کوڅو کې چې دی په ټرانسفارمرو کې انوالو شول، آیا دوی قانون سازي ونه کړه؟ او تحریک انصاف ورکران چې دي هغه وایي موږ ډېر زیات تعلیم یافته یو، نو آیا د دوی دا تعلیم او دا قانون سازي او دا بلدیات دې ته تاسو په کم نظر ګورئ چې یاره دا ولې دومره لوی ظلم؟ بالکل که موږ سوچ وکړو، نو کله چې بلدیاتي نظام پی ټي آی او یا عمران دغه کاوه، نو هم هغه خو دا مقصد و چې ممبران به د پی ټي آی ټول لاړ شي، موږ به له فنډ ورکړو، دې خلکو چې دا ووټ ورکړو یا ودرېدل، نو هغه هم په دې وجه ویل چې دا
بل زیاتي نظامي او دا د لارو کوڅو خبره ده، دا به وشي. نو که اوس دا صوبه کې حکومت د بل څه او ټول ناظمان یا چیرمنان د پی ټی آی بیا به دې ګیله کوله. نو چې حکومت د پی ټی آی دی، چیف منسټر د پی ټی آی دی، نو بیا ګیله څوک کوي؟ زه به ګیله کوم، ته به کوې، بل به کوي. نو په کار د پی ټی آی خلکو ګیله نه کولی، خو هغه دا غرض مقصد نه دی چې دا به راشي خلک به کار وکړي، بل څه به وکړي. زما خپل د تره زوی دی الیکشن ته ولاړو، زه ولاړم، هغه ولاړو. دا ډېر زیات سخت کار دی او ډېر ګران کار دی چې د یو کوره دوه وروڼه ودرېږي، یو د یو پارټۍ نه بل د بل نه. نو هم هغه څلور کاله ټینې ور پوره شو او نور تاسو ته ښه پته ده چې هغوی د خلکو دپاره د قام دپاره نن د پی ټي آی خپل چیرمنان ابوالعز میرزا مدین شاهد علي چې کوم چیرمن دی د پی ټي آی، هغه خپله وي چیف منسټر زموږ سره ملاقات نه کوي، چیف منسټر زموږ خبره نه مني، چیف منسټر موږ له فنډ نه راکوي. نو چې خپل ممبران او خپل ورکران ته خفه دي او هغو ته ګیلې کوي، نو بیا زما او ستا خو توپ نه جوړېږي چې موږ ته څه وکړو. دا حقیقت دی چې پی ټي آی د څه غرض څه د مقصد دپاره چا راوستې وه، چا د ځمکې نه اسمان ته رسولې وه، او هغه خلک یې اوس د اسمان نه ځمکې ته راکوزوي. تاسو ټول به وینئ په راروان الیکشن کې به د دې حشر تاسو وینئ چې څه به رحمت علي خان هغوی دا دعوه کوي چې یاره اوس هم زموږ سره 98% ووټ دی، او بله دا دعوه هم کوي چې یاره په دې ملک کې چې کوم مقتدر حلقې دي پوسټ چې دی هغوی ټارګېټ کوي، وفاقي حکومت ټارګېټ کوي. که موږ وګورو د پاکستان دا وخت د سوپر پاور او د نورو ملکونو په منځ کې روغه کوي، نو دا تاسو څه ګڼئ چې آیا د دوی سره 98% ووټ موجود دی؟ نو بالکل دا خو د هغو وینا نه چې 98% دی او که 100% دی، هغه د هغو خپله یو رای ده. زه به بس دا یو خبره دوه وکړم چې یو خو د ایران او د امریکې د روغې خبره ده بالکل، او دا یو سیاسي عمل نه دی، دا د ریاست خبره ده. که دا ریاست کې دا مشر نن شهباز شریف دی، تعلق د مسلم لیگ سره دی، که دا د دې په ځای بلې هر څوک چې خو دا د ریاست خبره ده، او په دې موږ له فخر پکار ده چې نن پاکستان په یو داسې مقام باندې ولاړ ده چې هغه سوپر طاقتونه نن اسلام آباد ته راځي او مذاکرات کوي د پاکستان په دغه باندې کوي. نو دا بالکل د خوشحالۍ خبره ده، موږ به دې باندې فخر کوو. لاول پاکستان دی بیا سیاست دی. رحمت علي خان اجرې او روایات او پښتو زموږ د دې علاقې جرګه بیا یو کل چې دی په سوشل میډیا باندې بدې ردې ویل، هغوی چې دی د خپلو مشرانو بې عزتي کول. آیا تاسو سیاست کړی، ستاسو پلار نیکه سیاست کړی، داسې دور یو چېرته لیدلی؟ دا خو هغو به خپله وایي چې موږ خلکو له شعور ورکو. او د شعور ډیفینیشن سره شعور څه ته وایي، څنګه شعور یې ورکو. نو هغو ته دغه شعور ښکاري چې یو سړی په سټیج ودرېږي، په بل پارټۍ په مشر پسې سپکې سپورې کنځل ویل وکړي، دا دغې ته شعور وایي. که زه په 2008 کې د ان پي ګورنمنټ راغلی او په 2013 پورې و، یقینا که ته په خپله د صحافت سره تعلق دی، ټول خلک ډېر ښه پېژني. موږ سوات یو داسې علاقه ده چې که دا د هرې پارټۍ سره خو د یو بل سره هغه هم خادي او رواجي. نو په هغه وخت کې موږ هم ممبران وو، زما سره دلته محیب الله بیا ممبر شو وګټله زمانه. نو ما به خیال نه به هغه چېرته سپکه سپوره ویلي، نه به موږ ویلي. په هغه وخت کې واحد دغه یو سړی و. نن خو دا اوس چې کوم ممبران دي یا ایم پي ایز دي، ایم این ایز دي، پته یې نه لګي چې بعضې خلک د سوات سره تعلق هم نه لري، د کوم ځای نه راغلی. بیا د سوات نه اوورال د ټولې صوبې خبره وکړه چې منسټر کوم لینګویج استعمالوي. که زه په سټیج ودرېږم او سیاسي جلسه کوم، زه یو خبره کوم، خو چې بیا زه به دې ذمهواره کرسۍ کښېنم د چیف منسټر، نو بیا پکار دی زموږ هغه هر سره بدل شي. هغه چې څنګه په سټیج دغه شانې په کرسۍ، نو الله دې والا دغه ورکړي، لږ ګوډې پوهه ورکړي. نو رحمت علي خان خدای بخلی شمشیر علي صاحب ستاسو ورور، بیا ستاسو ټینیور، تاسو وایي جایدادونه خرڅ کړل، دغه خلکو چې دی په امریکا او نیویارک او اسټرالیا کې چې دی محلونه واخیستل، نو تاسو پکې طریقه در نه ورتله، که نه په دغه کار نه وای پوه، تاسو ولې جایداد خرڅ کړو؟ دا خلک ولې دومره مالدار دي؟ بالکل دا خبره دې ټیک ده. منګه چې تیر ګورنمنټ کې که زه ما مشر ورور بیا هغه ابلاس کې شهید شو، بیا زه راغلم، بیا به زه د خپلو ټولو ممبرانو به زه وبیم. د شیرشاه خان چې اوس زموږ د ضلع صدر دی، واحد علي خان نن زموږ سره نشته دی، خو بهرحال مسلم لیگ ته تللی، ایوب خان او زوما، وقار خان او جعفر شاه او ډاکټر حیدر په څه وخت کې بیا لاړ. تاسو ټولو ته وګورئ، نو یو سړي به دا جایداد نه جوړ کړی. ولې موږ به هم ښه پوهېدو چې دا پیسه زموږ هم هر سړي خوښه ده چې موږ پیدا کړو. د عوامي نیشنل پارټۍ داسې ورکرانو او داسې لیډرشپ و د سوات ایم پي ایز یا ایم این ایز چې خانداني خلک و، دا نه مالدار نه یم، خانداني خلک و، هغو د خدمت په جذبه راغلي وو. موږ ته خو باچا خان بابا، ولی خان بابا دغه یوه لار ښوولې د خدای خدمتګار، د خدمت په توګه راغلي وو، د خلکو لپاره خدمت کړی دی، کار یې کړی دی. نو په دغې کې بیا د پیسو وهنه نه اوس چې فنډ راځي او دوی خپل ځان ته چې ما ته څوک وښایي چې په سوات کې داسې کم داسې میګا پراجیکټ وکړو، که دوی په سوات کې دا ټول ایم این ایز او ایم پي ایز راغونډ شوي وی، یو
ټول د منګوري د بیوټیفیکیشن یې کړی وی، کوم چې به د فلډ کې د هر سره تس نش شوي دی راغونډ کړی وی. زم چې دا به هم ډېره غټه کارنامه وه. لاړ شه منګوري ته هم تعلق د سوات سره د بار نه دی. د منګوري حالات وګوره چې کوم کنډرات جوړ شوي دي، نو دې به څوک تپوس کوي. لاړ شه د هغې سټي سنټر مخې د اوبه کومه جمع کېږي، آیا ولې دوی وایي چې دا روډ چې دی دا NHA دی؟ آیا روډ د NHA دی نو دا کوم ځای جوړ دی؟ دا اوبو د روډ بندې کړي دي که دې له څه حل پکار دی؟ نو دا زموږ بدقسمتي ده. موږ پښتانه زه بس نشم ویلی چې څه دغه دی چې موږ داسې خلکو باندې اند اعتماد کړی دی چې هغه نن زموږ ګریوانو ته اچولی شوي دي او ډیولپمنټ هم نشته دی، هېڅ هم نشته دی په دې صوبه کې. او ریاستي ادارې ته هم بیا یارو مددګار ځکه پروت دی که ته سوچ وکړې ټارګټ کیلنګ ډېر زیات شوی دی او په سوات کې مسلسل یو څو ورځې مخکې د هسپتال مخې ته یو کس اوس ول هغه شاته چې بیکګراونډ هر څه دی خو په بازار کې هسپتال مخې بازار دی هلکې وویشتی شو. بیا د هغې نه وروسته یو دوه درې ورځې مخکې په رحیم آباد نه دې خواته هغه 3 کسان په موټر کې وویشتی شو. نو تفوس نشته دی. د کور مشر لکه پلار د کور مشر دی چې پلار لاپرواهي پلار نن دا کور څه حالي او د اسلحې بې دریغه نو دا صوبه چې ده نو د چیف منسټر چې د صوبې مور پلار نو چې صوبه کې حکومت نشته دی نو خارې ناپرسان دی چا پکې څه وکړل. چیف منسټر چې د اسمبلي بهر ته راوایسته نو دې عقل ته به کم نو اوس د اسمبلي یا به د حال کې دننه کړې یا بهر کړې ده. بهر ته څه کې چې عوام درته کښېني که دننه ته کې هم دا میډیا شته دا شی عوامو ته میډیا خو یې نه وپرېښود. نو وایم خپله PTI عوام یې نه پرېښودي خپل دغه کوله. پکار چې د هر شي دپاره یو شی مخصوص وي د هغې کې اسمبلي دا په حال کې کېږي وایي که ته بهر دې وکړه دا دونه په لکونو روپۍ دې په ولګلې بیا دغه څه به ووایو نو بدقسمتي ده. شفیع جان بیا وایي چې دا خو د دغه حال کرسۍ وي او د دغه سامانو دا موږ دلته راوړ. نو آیا دې حال نه دا کرسۍ او سامان راوړه تاسو په خپل ګاډو کې راوړه که سرکار به دې به پیسې نه راتلې په لکونو روپیو دا ګولونه ورته کېښودل. نو آیا که دا به د اسمبلۍ کې دننه دا کېدی موږ دا بهر دغه نه دی پکار. دا پکار ده چې دننه ته قانون سازي وکړې د ملک حالات وکړې زموږ صوبه تباه ده. جنګ جهان مننه. زما سره رحمت علي خان چې د کابل د بانډۍ دا هغه کور دی چې د دوی روایات د پښتو د ژبې او د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق ساتي. ظاهره خبره ده چې د دوی پلار په نیکه باندې یو دروند سیاست کړی دی او د دوی ورور چې دی د شهادت په رتبه هم حاصله کړې ده او د دې خپلو عوامو دپاره چې دی دوی بې دریغه قربانۍ ورکړې دي. د سوات د امن دپاره د عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې لوی کار شو. رحمت علي او د ده ورور چې دی په اقتدار کې پاتې وو خو خلک دا وایي چې دوی خپل جایدادونه خرڅ کړي دي. د دې صوبې حال چې دی هغه ستاسو مخامخ دی او دا وخت په صوبه کې د بدامنۍ سره سره چې دی د سوات که موږ وګورو ټوریزم تباه میګا پراجکټ نشته او د سیلابي اوبه چې دی هغه د خلکو په کورونو په مارکیټونو باندې ورځي. د قانون چې دی په هر ځای کې دجې او ړاویږي د دې ذمهوار چیف منسټر وي. کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا کابل سوات.